الرحيم اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذلك فاعلم. دا رسم المفتي کے نهم او لسم نمبر شعر دے. دا منظومه مجموعه د رسم المفتي ټوله څومره ده؟ تقریبا 74 شعرونه دي، 4 شعرونه دي پکې. اول 8 شعرونه هغې کې خطبه ذکر شوې ده چې زمونږ سبق سره تعلق نشته. په آخر کې یو شعر چې اختمام ولدي، نو څو شعرونه یعنی 9 شعرونه د سبق سره تعلق نشته. 74 نه چې دا وبسې څو پاتې شول؟ د 15 شپېته شعرونه چې کم دي په دې کې ذکر پکې څه شوی دی. اول د دې نهم لسم شعر نه موږ ته پته لګي چې اعلم بأن طبقات ذکر دي، فقهاو طبقات دي اوه. دا به اول خامخا زده کوئ، اوه طبقات. رسم المفتي کې به اول اوه طبقات د فقهاو زده کوئ، او کتابونه چې کوم دي په کومه مرتبه کې دي هغه کتابونه تقریبا هغه طریقه کار او مرتبه به زده کوئ. په ټولو نه اول اوه طبقات دي د فقهای کرامو. د هغې به زده کوئ چې اوله طبقه د فقهاو کرامو مجتهدین دي چې هغې ته مجتهدین مطلق ویلی شي. مجتهدین مطلق هغه امامان دي، زمونږ 4 امامان چې دا مشهور شوي 4 نه دي، امامان نور هم شته. مجتهدین مطلق نور هم شته، سفیان ثوری وغیره. خو چې چا وله فقه مدونه ده او مشهوره شوې ده، شاګردان یې شته، او مروجه فقه چې دا هغه 4 امامان دي. صحیح دی که نه؟ کنی نور امامان هم شته، امام اوزاعی، اسحاق بن راهویه، ابن ابي لیلہ وغیره، سفیان ثوری، دا ټول شو چې نور دا په خپل وخت کې مجتهدین مطلق. مجتهدین مطلق دغه لفظ دا که مجتهدین مطلق دا زده که دا اوله درجه ده. د مجتهدین مطلق هغه کسان دي چې دوی د فقه اصول چې کم دي مرتب کړي دي، فقه اصولی مرتب کړي دي، او د مسایلو استنباط یې کړی دی 4 دلایلو نه. ادله 4 چې کم دي هغونه مسایلو استنباط کړی دی، خو د فقه اصول هم مرتب کړي. دا خبره یاد وساتئ. نو د چا وله فقه مشهوره شوه، مدون فقه، خو د نورو خلکو ځینې فقه مدونې دي خو لیکن مشهورې شوي نه دي. د 4 فقه چې کمې دا روانې دي، ټولو نه زیاته فقه تقریبا 70% په دنیا کې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه چلیږي. په هر ملک کې چې امام شفیع فقه پکې چلیږي که نه، نو هغې کې چې مسله پیدا نشي، نو په حکومتي طور باندې لیکلي شوي دي چې هغه مسله به مونږ د امام ابو حنیفه مسلک باندې عمل به بیا کوو که مونږ په فقه کې مسله میلاو نه شو. حنبلیان وایي په سعودي کې امام احمد بن حنبل په فقه کې مسله میلاو نه شوه، نو مونږ به عمل چا په فقه باندې بیا کوو؟ د امام ابو حنیفه رحمت. چې کم ملکونو کې لکه په افغانستان کې نن سبا کم ملکونو کې چې فقه حنفي رایج ده، هغلته کې دا نشته چې په دې کې زمونږ په فقه کې مسله نه وي بیا مونږ امام احمد بن حنبل. زمونږ فقه چې دا هغه جامع ده امام ابو حنیفه رحمت الله. او څنګه د فقه جوړه کړې ده، زه به لږ غوندې بیان تاسو ته وکړو، تاسو پوه شئ چې امام صاحب څومره ښکلی کار کړی، ډېر زیات کار یې کړی، ښکلی کار یې کړی دی. او بیا ورته دا ځینې خلک د پسې غاپي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې. مجتهدین مطلق هغه دي چې هغه د ائمه ادله 4 نه د مسایلو استنباط کوي، خو لیکن د فقه اصول یې خپل جوړ کړي دي. اصول د فقه خپل جوړ کړي دي. دویم نمبر پکې طبقه ده مجتهدین فی المذهب. دې ته ځان اوس دې کې به فرق څه دی؟ مجتهدین دي، دا مجتهدین دي، فرق پکې څه دی؟ هغې ته ویلې مجتهدین مطلق او دا مجتهدین فی المذهب. دې 4 امامانو چې کم مذهب جوړ کړی دی، امام ابو حنیفه رحمت الله چې کم مسلک جوړ کړی، مذهب یې جوړ کړی دی، په هغه مذهب کې دننه دوی مجتهدین دي. خو فرق پکې څه دی؟ دوی خو د امام صاحب نه مخالفت کړی په ډېرو مسایلو کې. امام صاحب یوه خبره کوي، دوی بله خبره کوي. تاسو غیر مقلدینو دا اعتراض اورېدلی که امام ابو حنیفه باندې خو خپلو شاګردانو اعتراض کوو؟ که دی دومره قبل وی نو شاګردانو په اعتراض ولې کوو؟ نو جواب دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د مجتهدینو اجتهاد کړی دی،
خو مونږ وایو چې د امام صاحب نه مخالفت نه دی کړی، د امام صاحب په اصولو باندې فقه مرتب کړی بله فقه. یعنی یو مسله کې دوی اجتهاد کړه، یو مسله کې مجتهدین مطلق چې کم دي، یعنی ابو حنیفه رحمت الله یو مسلې کې اجتهاد وکړ خو په هغې اجتهاد کې خطا شوی دی، اجتهادي خطا ته شوی، ثواب خو ورته میلاو شوی دی که نه. خو د چې کوم اصول مرتب کړي په هغې اصولو باندې، نورو اصولو باندې نه، په هغې اصولو باندې د شاګردانو چې امام صاحب تا چې کوم اصول ښودلي په هغې اصولو باندې دا مسله مونږ په هغې اجتهاد وکړو، د دې جواب خو دا دی، دا نه دی چې دا تا ذکر کړی. داسې کېدلی شي اوس په مونږ کې ناست یو که تاسو زه سبق وایم نو یو خبره به وي چې هغه ما په ذهن کې داسې زه به درته سبق درته وایم، په خپل سبق کې به زه خطا شو ته به یې راته لقمه به راکړې چې خطا شوې پکې که نه. نو دا خو دا اختلاف دا داسې اختلاف نه دی، دا غیر مقلدین چې وایي، یعنی مجتهدین چې کم دی، مجتهدین فی المذهب چې دي، صاحبین چې دي، د امام صاحب شاګردان چې کم دي، دا د امام صاحب په مذهب کې دننه د امام صاحب د اصولو مطابق اجتهاد کوي. مجتهدین دي خو که دوی وغواړي که نه چې موږ خپل ځان ته اصول مرتب کو کولی شو، خو نه، دوی د امام صاحب تعظیم کوو، د خپل استاد اصولو نه اخوا دخوا نه دی تلي. غیر مقلدین چې اختلاف کوي هغه د امام صاحب په اصولو کې نه ځان ته خپل اصول ذکر کوي. ټیک دی که نه؟ غیر مقلدین چې اختلاف کوي هغه اختلاف بل رقم دی، او د کم چې صاحبین هغه اختلاف داسې. په دې مسله خو پوه شو چې اوس اختلاف په ذهن کې نه راځي، دا اشکال خو پاتې نه شو د غیر مقلدین چې وایي چې امام صاحب سره خپلو شاګردانو اختلاف کړی، په اختلاف یې پوه شوې، خپل استاد اصولو کې دننه اجتهاد کړی دی، نو ویلي چې دغه مسله زمونږ په ذهن کې داسې تا چې کوم اصول ښودلي، تا چې کومه تله مونږ ته راکړې په هغې تله باندې د دې مسلې دا وزن دی. امام صاحب یو وزن مقرر کړی چې دا وزن دی، مجتهدینو وایي چې مونږ خو ستا اصولو باندې دا مسله وتلله، دې وزن دا دی، نو دا اختلاف شو. دا اختلاف خو نه دی که نه، اصول خو نه پرېږدي که نه امام صاحب. نو دا دویمه طبقه چې دا هغې ته ویلی شي مجتهدین فی المذهب. درې طبقې دا د مجتهدینو، ورپسې دریمه طبقه د هغه هم مجتهدی به تفصیل رستو په شعرونو کې راځي. ښه د دې تفصیل راځي، خو لږ چې اول دا دوه شعرونه زده کړې که نه، گویا کې رسم المفتي ولا چې کومه طریقه کار دا به تا ته چې کومه شرحه شوې، رسم المفتي شرحه بیا د ابن عابدین په خپله وکړه چې عاته عقود رسم المفتي، عقود رسم المفتي، شرح عقود رسم المفتي ورته ځکه ویلی چې رسم المفتي دا کتاب دی، منظوم کتاب، د دې شرحه بیا چا وکړله په خپله، ډېرې شروح یې نوره شته، خو ابن عابدین په خپله شرحه وکړه چې شرح عقود رسم المفتي ته وایي شي. ښه چې دا لیکلی شوی شرحه عقود رسم المفتي، دا شرحه په خپله باندې عابدین کړې ده، دا په شرحه کې راځي، د نوره یعنې تفصیل راځي، دا تاسو بیا خپله هم پړولی شي. خو لیکن تاسو لږ اجمالا وایي دریمه طبقه، اوله طبقه دا د مجتهدین، دویمه طبقه د مجتهد، دریمه طبقه هم د مجتهدینو ده چې هغې ته اول ته مجتهدین مطلق، دویم ته مجتهدین، دریم ته مجتهدین فی المسائل ویلی شي. اوس دا هغه طبقه ده فقهای کرام، دا اوله طبقه کې ما ته ائمه اربعه درته وښودل، دویمه طبقه کې څوک وو لکه صاحبین شول که نه، امام صاحب شاګردان. دا دریمه طبقه چې هغه کې علامه طحاوی دی، علامه کرخی دی، حلوانی دی، سرخسی دی، بزدوی او قضی خان وغیره دغه دي. قضی خان فتوا قضی خان دلته شته هم دا صحیح دی دغه دی. نو د خلکو څه کړي، د نو اصول مرتب کړي، د مجتهدین مطلق په شان مې فقه اصول نه دي مرتب، د خلکو د فی المذهب په مذهب کې دننه اجتهاد نه دی کړی چې اختلاف یې کړی دی امامانو. دوی نوی مسائل چې کم راتلل، نوی مسائل که نه، هغه مسائل یې ذکر کړي دي، خو اصول به کم مخې ته وو، د امام صاحب اصول به مخې ته وو، اجتهاد ته به کتل، قیاس به کو په هغه باندې چې هغه صاحبینو کړی وو یا امام صاحب کړی، هغه اصول هغه اجتهاد مطابق چې څه شی کړی دی، نوی مسایلو حکم یې ذکر کړی. دریمه طبقه چې د هغې څه کار کړی، نویو مسلو حکم یې ذکر کړی، نویو مسایلو، خو خپل اصول یې ورته نه دي یخي، اصول د امام صاحب ولا یا صاحبینو چې کوم اصولو، هغه زړه اصولو باندې قیاس کړی، هغې مطابق دوی څه کړي، نویو مسلو جوابونه یې کړي. قاضي خان کې وګوره که نه شته، صحیح دی. څلورمه دا درې طبقې دې ته مجتهدین ویلی شي. څلورمه طبقه چې ده هغه هم هغې ته مقلدین وي. څلورمه اوس دې نه مقلدین شروع شول. ښه دا زمونږ په شان مقلدین نه دي، ښه دی لوی کار کړی فقه ده. اوس پې تاسو واورئ زمونږ یو قسم زمونږ د مقلدینو هغه اخري اومه طبقه کې
نو دا مقلدین چې دا اصحاب تخریج به ورته وي دا ځان سره ولي کې اصحاب تخریج یاد یې ساتي ښه ورپسې اصحاب ترجیح دي دا اصحاب تخریج دوی کې د اجتهاد چې کم صلاحیت وکنه مطلق هغه پکې نو خدا اصول چې کوم ضوابط اصول دا بالکل محفوظ کړي ضبط کړي یاد کړي صحیح ده کنه اصول او د هغه ماخذ دا ټول یاد کړي ها دا هغه نه خو واقف نو چې کم مسائل راغلي دي کنه چې څومره مسائل راغلي یا یو قول دی د امام صاحب نه صاحبین ورنه راغلي دي یا مجتهدین فی المسائل چې کم مسائل ذکر کړي دي یو قول ذکر کړي په هغه کې دوه اقوال راغلي وي نو دوی چې په هغه کې یا داسې قول وي چې په هغه کې د احتمال وي د دوه حکمونو ټیک تا کنه نو دوی په هغه کې تفصیل کړي چې کم اقوال احتمالات لري کنه یا وجونا دوی وجه ذکر شي دوا اقوال ذکر شي نو دوی هغه لک تفصیل ذکر کړي دي هغه کم کسان دي لکه هدايه په خپل باندې شرح دي کنه وقایا شرح ده ها او بیا په کتابونو کې تاسو لیکلي قضا فی تخریج الکرخی قضا فی تخریج الرازی امام رازی امام کرخی دا امام جساس دا د دې طبقه سره تعلق لري څلورمه طبقه سره اصحاب تخریج او پنځمه طبقه دا د مقلدینو طبقه دا هم د مطلق اجتهاد صلاحیت په دوی کې نو خو دوی به کم الفاظ چې راغلي کنه چې مونږ وایو چې ترجیح ورکړي اقوالو ته په الفاظو سره چې لیکلي چې هذا اصح دا صحیح دی دا اصح دی او په صحیح په اصح کې کم کول چې کم دی مضبوط دی د صحیح په مقابله کې څه شی وي صحیح په مقابله کې غلط کنه مرجوح کول دی صحیح د اصح په مقابله کې صحیح دا صح په مقابله کې صحیح وي چې زه وایم کنه چې دغه ډېر صحیح اقوال دا صحیح کول خو اصح پکې دا دی نو دا اصح په مقابله کې د صحیح راغلی دی ښه او صحیح په مقابله کې د مرجوح ضعیف راغلی صحیح دی نو دا ځنې پکې ویلي چې دا کم اصطلاحات دي دا مرتب کړي دي ترجیح ورکړي اقوالو ته دا اصحاب ترجیح دي په دې کې کم خلق دي دا قدوری صاحب هدايه دا فقهای کرام دي نو شپږمه طبقه چې هغه مقلدین دي کنه خو اصحاب تمییز وي ته ویل شي مقلدین ممیزین او دا خلق په قوي اقوا او په ضعیف او په ظاهر الروایات او نوادرو کې دا نوادر دي دا ظاهر الروایات دي ظاهر الروایات باندې خبره کو ظاهر الروایات څه شي کتابونو کومه مرتبه ظاهر الروایات شپږ کتابونه دي په ورپسې چې کم بل شعر دی کې ذکر شوی شپږ کتابونه دي نو په دې باندې دوی چې کم دا خلق چې کم دي کنه مردود اقوال او ضعیف روایت په دې کې دوی دا نقل کړي لکه کنز شو متون چې څومره دي متون کنز قدری مختار وقایا شرح به هدايه وقایا متن دی او د بل شرح دی هدايه څومره متون چې دي ښه دا خبره ځکه چې څومره متون دي دا ظاهر روایت دي دا هغه د امام صاحب هغه اقوال دي چې صحیح تواتر سره رسیدلي دي متون منیت المصلی کنز دا بحر الرائق چې د مونږ دلته وایي دوه شرح ده کنز په خپل متن دی ښه قدری نو دا خلق هغه دي چې په دې اقوا قوي او ضعیف په دې کې امتیاز کول شي ظاهر روایت ظاهر مذهب او نادر روایت نادره وغیرہ په دې کې امتیاز کول شي ومه طبقه د عام مقلدین چې هغه ته ویل شي مقلد محض ومه طبقه چې دا کوم چې دې کې دا تمیز پکې نه خو بس
غیر روایت کړي دي. کتابونو کې خوره وره کتابونو کې چې کم اقوال دي هغه یې راجمع کړي دي. ښه چې چېرته قدوري کې مسله پیدا کړه هغه قدوري نه نقل کړه، چې چېرته په کنز کې پیدا کړه کنز ته نه کړه، یا ترتیب ورکړه. خوره وره کتابونو نه مسایل را نقل کوي چې مقلدین محض وي، مقلد محض. اوس دغه چې وایي د غیر مقلدین چې وایي چې تاسو مقلدین اومې طبقې سره تعلق لرئ، مقلدین محض، دا علماء کرام خو وي که نه چې کنز نه د قدري نه مسایل راخلي ترتیب ورکوي. علماء کرام خو دي که نه په حدیثو پوهېږي، په قرآن پوهېږي، اجتهاد درجه پکې نه وي. ښه نو د غیر مقلدین په کومه درجه کې شول؟ دا اووه طبقات دي که نه. د غیر مقلدین چې کم دي د نن سبا غیر مقلدین دی، دا په کومه طبقه کې راغل تاسو په خیال؟ مقلدین خو دوی ځان ته نه وایي، نو د فقها کرامو په کومه طبقه کې د دوی شمار کولی شي تاسو؟ دوی کم کار کړی؟ اتمه طبقه کې بیا به نوم ښه ورکوي چې دوی اتمه طبقه. دوی څه شي ځان ته وایي؟ غیر مقلدین ځان ته څه وایي؟ دا اووه طبقو دوی چې تقلید نه کوي فقهای کرامو، نو وروستو بیا دوی کومه طبقه ده؟ مجتهدینو کې به که دوی ځان ته مجتهد وایي، مجتهدینو کې کومه طبقه ده؟ دوی ځان ته اصول مرتب کړي دي، که نور امامانو اصولو کې دننه اجتهاد دوی کوي، که اصحاب التخریج سره تعلق دی، که اصحاب ترجیح سره دوی خو نه ادر کې رهي نه ادر کې رهي، نه خدا هی میلا نبی صلی الله علیه وسلم. یا به ته مجتهد یا به مقلد یې، او چې مجتهد یې نو دومره کارونه تاسو وویلې که نه چې دومره څه زده کړي، فقاهت الله ورکړي، پوهه الله ورکړي. مجتهد خو هسې نشي جوړېدی چې مجتهد نه نو بیا ته د اولې طبقې د امام مجتهد مطلق سره مقابلې کوي، د هغه پسې بدر دوایي، نو دې نه خسرې ولا سړی خو بل نشته، خسران ولا چې هغه د امام صاحب پسې بدر وایي او یوې طبقې سره تعلق نه. ښه اوس بله مسله زده کوي چې په دې کتاب کې د اووه طبقو ذکر شوی دی، او بیا پکې د ظاهر الروایات باندې چې وایي مونږ وایي چې په ظاهر الروایات باندې فتوا ده. ظاهر الروایت دلته راغلي ظاهر الروایت، دا کم ترکیب دی؟ مرکب اضافي دی، خو معنا یې مونږ کوو په مرکب توصیفي سره. روایت ظاهرة دا معنا به کوي. ښه دا شعري ضرورت په وجه باندې دا راغلی دی مرکب اضافي، خو معنا یې څه شی ده؟ معنا به مونږ مرکب توصیفي کوو. مرکب اضافي معنا یې صحیح نه راوځي. ښه معنا به کوي روایت ظاهرة، هغه روایتونه چې ظاهر دي. نو هغه کوم روایتونه دي چې په متونو کې دي، متونو کې کنز کې قدري کې د دې غټ غټ اووه کتابونه دي، خو ځنه مطبوعه دي او ځنه نه دي مطبوعه. البته یو کتاب دی چې هغه محیط سرخسی هغه را نقل کړي دي. ظاهر روایت یې اول نقل کړي، بیا نوادر نقل کړي دي، بیا پکې نوازل نقل کړي، بیا واقعات نقل کړي. محیط د دوی چې څومره اقوال دي نورو کتابونو کې نقل دي، ښه خو ځینې کتابونه نشته. ټولو نه اول کتاب چې د امام محمد رحمت الله لیکلی هغه مبسوط دی. مبسوط دومره غټ کتاب و، د هر یو باب لکه هر یو کتاب الطهارت چې کوم باب دی که نه هغې نه یو کتاب، په هغې باندې یو کتاب جوړ، کتاب الطهارت، کتاب الصلاة، کتاب الجنایز وغیره. نو دې نه هر یو نه یو کتاب جوړ کړی. مخکې خو په قلم باندې لیکلو که نو غټ غټ کاغذ به و، نو ده چې مبسوط ولیکو نو هغه وخت بادشاه ته یې ولېږه د غویانو په ګډي کې ګاډی جوړ کړه، د غویان څه بوځي په هغې کې واچو. دومره غټ کتاب و چې بادشاه ډېر حیران شو، حق حیران شو چې دومره غټ کتاب مبسوطه. محیط کې شته که نه سرخسی، نو هغه مبسوط چې کم دی اول کتاب هغه دی، بیا ورپسې لیکلی دی جامع الصغیر. صغیر هغه کتاب دی چې هغه کې لږ لږ اجمال دی، بیا یې پسې لیکلی جامع الکبیر، او بیا یې پسې کم لیکلی دی زیادات، چې کم دی نه مسایل زیاتې شوي دي که نه، جامع الصغیر مبسوط نه او جامع الصغیر و کبیر نه. نو بیا څه کړي دي هغه په زیاتیات کې، او بیا په کتابونو کې راغلي چې د یو بل کتاب لیکلی چې زیادات، یعنی یو بل کتاب چې دنم زیات شوي هغه مسایل په کې نقل کړي.
اول کتاب کم لیکلی مبسوط، بیا جامع الصغیر، بیا جامع الکبیر، او بیا لیکلی زیادات، او بیا لیکلی او سیر صغیر، او بیا غ اجمالی، او بیا سیر کبیر لیکلی. اوس دې مسله زده کا چې اول به کم ځای نه مسله راخلي چې دا مسایل په دې کې ذکر شوي اختلافي پکې، نو ته به کم مسله باندې فتوا ورکوې. په دې 5 کتابونو 6 کتابونه دي کنه، دې کې د اوله درجه د کم کتاب دی، مبسوط درجه نه دی کنه. ته چې اول کتاب ولیکې کنه اوله هغې ته اعتبار نه، دویم ته نه، آخر التصنیف ته اعتبار. آخر التصنیف پکې کم دی. د کم شعر کې راغلی دی، دا شعر کې په ترتیب سره نه، ما تاسو ته ترتیب ذکر چې دا کې ترتیب یې داسې دی. اول داسې دی چې مبسوط دی، بیا جامع الصغیر، بیا جامع الکبیر، بیا زیادات، بیا سیر صغیر، بیا کبیر. 6 شول کنه، په دې ترتیب باندې دی. ښه نو ټولو نه اول اعتبار به کم کتاب دی، آخر تصنیف شي سیر کبیر، او بیا ورپسې به چاته سیر صغیر، بیا ورپسې زیادات، بیا ورپسې بیا مبسوط دی. خو دا ترتیب به ته پیدا کوې په محیط کې. ښه شته ترتیب سره هغه نه شي. دې نه بعد بیا نوره کتابونه دي چې هغې ته نوادر نوادر ورته ویلی شي. ښه نوادر هغه دي چې هغه په مشهور په تواتر سره امام صاحب نه دی نقل، امام محمد نه. ښه دا خو تواتر سره نقل، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله اقوال، امام ابو یوسف رحمت الله نقل کړي، امام محمد نوره په یو غسره راغلي دي روایت سره، مشهور روایت سره، خو په غسر تواتر سره نه دی راغلی. هغه به وروسته وي. نن تاسو پکې څه وویلې؟ طبقات ته فقهای کرامو اوله طبقه هغه ته ویلی شي مجتهدین مطلق، دویمه طبقه چې دا هغې ته ویلی شي مجتهد فی المذهب، دریمه طبقه چې دا 3 طبقې دا د مجتهدینو دي. بیا دې پکې مقلدین شروع کړي. اوله طبقه، څلورمه طبقه اصحاب التخریج مقلدینونه، او 5مه پکې چې دا مقلد اصحاب الترجیح، 5مه طبقه چې دا د مقلدینو نه چې هغه ممیزین دي، اصحاب مقلدین ممیزین، او 9مه طبقه چې کومه دا هغه مقلدین محض. دا 9 طبقې تاسو ذکر کړي. او بیا د کتابونو ترتیب چې ظاهر الروایات څه شي دي، نوادر څه شي، دا تاسو زده کړه. ظاهر الروایات کې او 6 کتابونه دي. اول کتاب مبسوط دی، دویم کتاب پکې جامع الصغیر دی، دویم کتاب دریم زیادات دی، او ټولو نه اول به آخر التصنیف ته دلته چې بریلیانو صیفیانو سره مناظره وه چې یو کتاب یې 4م جلد شیخ رحیم الله صاحب راوچت که چې دی کې دا لیکلي دي. ما ورته وی چې هغه خو په مناظره کې خو بس هغه وشي که نه سبقت لساني وشي، دا منسوخ دی. مطلب مې دا و چې د آخر التصنیف یې راوله 5م جلد کې د بریلیانو د صیفیانو بالکل ملامته کړې ده. 5م جلد کې وضاحت سره تفصیلی الته دی. نو آخر التصنیف ته چې کم د اعتبار وي کنه، نو آخر التصنیف چې کم دی د په ظاهر الروایات کې سیر کبیر دی، بیا سیر صغیر دی، په دې ترتیب سره ورستو به روان. صحیح دی. دا تاسو زده کړ کنه، دومره ډېر وکنه کافي و. بیا په بل سبق کې انشاءالله د راجح د ترجیح دپاره چې کم اقوال دي، کم اصول دي، هغه به ذکر کوو انشاءالله. نور څه پکې نشته رسم المفتي کې. دومره سبق دی پکې. صحیح دی کنه؟ څه سوال خو نشته دې متعلق؟ دې متعلق تاسو څه سوال شته؟ صحیح.